الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. استاد محترم حضرت مولانا شیخ نور احمد دین سے خوگرور حضرت مولانا جمال الدین سے خوگ درن زمون مشر شیخ حضرت مولانا محمد طاہر سے حضرات علماء کرام طالبان علوم نبوت او د دې غیرتمند خورې مخلص مسلمانانو پښتنو مشرانو کشرانو او په دې مجلس کې موږ سره شریکي زموږ आवाज اوري د مجلس شریکي دي موږ سره خواتین اسلام زموږ میندې زموږ خویندې زموږ بچیانې زه یو ځل بیا حضرت مولانا جمال الدین صاحب ته حضرت مولانا محمد طاہر صاحب ته انتہائی د زړه د کومې نه خراج تحسین پیش کوم او نن د دې ختم بخاری دا تقریب په دې ښایسته ښکلې جماعت کې یو ایمان افروز او روح پرور تقریب دی او زه دغه طالبانو ته طالبان علوم نبوت ته طلباو ته کوم چې بدن سندونه علی هغې ته مبارکباد ورکوم د هغې والدینو ته مبارکباد ورکوم د هغې ټبرو خاندانونو ته مبارکباد ورکوم د هغې شیوخو ته او هغه ټول مخلصه مسلمانانو ته چا چې دې سره تعاون کړی دا ښایسته جومات یې جوړ کړی دی دې مدرسې له ځمکه او جایداد ورکړی دی دا دومره ښکلی بلډینګ یې جوړ کړی دی او د دې شیوخو او د دې طالبان علوم نبوت د ټولو ضرورتونو پوره کولو دپاره یې فکر کړی دی نو زه هغې ته هم مبارکباد ورکوم او د ټولو دپاره د الله په حضور کې د خیر و برکت دعا کوم. عزیزانو زمونږ شیخ نور احمد دین صاحب خطاب فرمائی او درنگ ساعت کې زمونږ استاد مشر او د دې مجلس مهمان خصوصي محترم امیر جماعت جناب سراج الحق سے عمر رسیدونکي دی هغې به هم تاسو ته مخاطب کیږي. زه یو څو لنډې او اسانې خبرې د مجلس کې د تذکیر او د یادګیرنې په طور باندې ږدم. د مدرسو تاریخ ډېر روښانه تاریخ دی او زه همیش د دې تذکره په دې مجالسو کې کومه چې عوام الناسو ته د دې علم وشي او په اسلامي تاریخ کې د یوې طبقې تاریخ دومره روښانه دومره ځلنده نه دی لکه څنګه چې د مدرسو دی د علماو دی د طالبان علوم نبوت دی. دا مدرسې دا د دار ارقم تسلسل دی دا د صفا تسلسل دی. هغه دار ارقم چې هغه د دعوت و ارشاد مرکز د تربیت و تزکیه مرکز یو مشاورتګاه په چار دانګ عالم کې د اسلام د پیغام د رسای د منصوبې یو مرکز دینی اسلام با قیام او غلبه څنګه مومي د دې سوچ او فکر یو مرکز هغه دار ارقم او صفا چې هغه د هر میدان امامان اسلامی تاریخ ته ورکړ او داسې امامان ورکړ چې پوره انساني تاریخ د هغې په مقابله کې خلق نشي پیش کول. دا د عسکري میدان امامان حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه عمر بن العاص رضی الله عنه دا د تقوا او د پرهیزګارۍ د میدان امامان حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه
دا د علم او دا د فقه د میدان عظیم امامان، دا د سیاست او د ریاست او د مملکت د میدان عظیم امامان، دا د صفا او د دار ارقم تشکیل او داغی پیداوار. نو دا مدرسه تعلیم القرآن داغی تسلسل دی او دا د دعوت و ارشاد مرکز دی، دا د تربیت و تزکیه مرکز دی، دا د اقامت دین د الہی کلمت الله د پاره د یو نسل جوړولو منصوبه ده او دا په دې وطن کې په دې خاور باندې په حقیقت کې د اسلام د قیام یو اماجګاه ده، یو مرکز دی. دا دغه تسلسل دی او دا یو علمی تحریک دی اسلام. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی لیکلی دی چې د قرآن نزول شروع شو نو په مکه کې خانده خلق چې خانده لیک پړ چې ولا ورتل باغی کی تاریخ نگارو کې اختلاف دی چې اتلسو که نلسو، په دې کې اختلاف دی، خو په دې باندې اتفاق دی چې شل نو د شلو نه کم یا اتلسو یا نلسو. او هغه لیکي چې د مکې چې 15,000 آبادي وه پاغی کې 3 یا 4 کورونه داسې چې پاغی کې به قلم میلاوي ده، قلم نو، تیاره وه، علم نو، نور نو، رڼا نه وه، انسان د خپل نفس عرفان نو، د خپل رب پہچان نو، په تیرو کې انسانیت د اسلام رڼا رااله. دا یو علمی تحریک دی، دا د تحقیق تحریک دی او د علم او د تحقیق د تحریک اسلام د کفر او د شرک هغه تیاری ختم کړل. نو دا د هغې تسلسل دی، دا جامعه، دا مدرسه. ورونو څنګه چې ما عرض کړ دي تاریخ روښانه دی. 1400 کاله کې که نظریاتي او فکري فتنې راوچتې شوي دي، طاقتور جواب د اسلام خلاف د نظریاتي او فکري فتنو اهلیان مدارس کړل. په 1400 کاله کې که عسکري او فوجي فتنې راوچتې شوي دي، عسکري او فوجي فتنې د هغې طاقتور جواب اهلیان مدارس کړل. فکری او نظریاتی فتنو ته ماتې ورکړې ده، عسکري او فوجي فتنو ته ماتې ورکړې ده او د اسلام او د شاعر اسلام د دفاع هغه فرض یې پوره کړی ده. دا تاریخ تر مدرسو دا لرې به نه ځو. دا زمونږ په هندوستان کې تاریخ نگار په دې متفق دي که چېرې اکبر بادشاه کامیاب شوی نن به په بر صغیر پاک و هند کې اسلام نه و. اکبر بادشاه چې په تخت کېناست نو د اسلام 1000 سال پوره شوي. انپړه سړی و، 50 کال حکومت کړی دی، ډېر طاقتور بادشاه و. د بنګال نه تر بخارا پورې دا ټوله خاوره د هغه په اقتدار کې وه. بنګال نه تر بخارا 1 درجن ملکونه لري پکې اوس. اکبر بادشاه ته یو جادوګر وی په غوږ کې وویل چې د نبی امی د دین 1000 سال پوره شو، لہذا وہ ضرورت تے چې د بادشاہ امی دین دی راشي. د نبی امی دین 1000 سال پوره شو، لہذا اوس هغه منسوخ کول پکار دی نعوذ بالله. او د بادشاہ امی دین چې هغې ته هغه به دیني الهي وي، دیني اکبر به ورته وي، هغه د اوس د هغې شروعات وشي او هغه د حکومت په طاقت باندې هغه شروع کړ. یو ملغوبه جوړه کړله، کفر. هغې ته تاریخ نگار فتنه اکبر وایي، لویه فتنه، د اکبر بادشاه فتنه. د هغې په مقابله کې یو کس راپاڅېد، د هغه نوم شیخ احمد سرهندي او هغه خلک پیژني د تاریخ په صفاتو کې. مجدد الفسانی شیخ یوازې راپاڅېد، یوازې. دا ته وګوره که نه، دا کوم قوت دی، دا کوم طاقت دی، دا کوم یقین دی، دا کوم اعتماد دی. د بنګال نه تر بخارا پورې یو ظالم،
یو جابر بادشاہ خلاف چې 50 کال د اقتدار په تخت ناست دی دغه خلاف یو فقیر راپاسي شیخ احمد سرهندي مجدد الفسانی خطونه لیکي ودرېږي د قید و بند تکلیف او مصیبت او صعوبت تیری سر په تلی باندې ږدي د اسلام د دفاع د پاره د هر قسمه قربانی نه تیروزی او یو کس کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں اہو جدا سیو گوری دنیا بدل کی اکبر بادشاہ 50 کال سلطنت بنگال تر بخارا پورے یو فقیر یو شیخ احمد سرهندي بدل کو او داسې بدل کو چې دغه اکبر په اولاد کې یو بادشاہ پیدا شو او دا غنو مو اورنګزیب عالمگیر او اقبال داغه په باره کې ویلي دي سپادارو شهنشاهو فقیر آیا سپاسالار فوجیو آیا شهنشاه په حقیقت کې هغه یو ولی الله د یو دهریه بادشاہ د اولاد نه د مجدد الفسانی په مسائی جمیله باندې په جهاد فی سبیل الله باندې یو داسې بادشاہ د هغه د نسل نه پیدا کیږي چې اقبال وایي چې په ظاهره شهنشاه په ظاهره سپاسالارو په حقیقت کې ولی الله د الله کتاب قرآن شریف په لیکو کتابت په کو هغه باندې به گزر بسر کو ټوپه به جوړولې پاغي باندې به گزر بسر کو د قومي خزانه له به ګوت نه ورړي او بادشاہ د کمزو بنگال نه تر بخارا نو دا د مدارس دا فکری فتنه راغلي نظریاتی فتنه راغلي کاغه د اکبر بادشاہ فتنه وا کاغه د قادیانانو فتنه دا کاغه د انکار حدیث فتنه دا کاغه د جدید دور د سیکولرزم د لیبرالزم د نیشنلزم د کمیونزم د دهریت د مادیت پرسته فتنه دي د دې طاقتور برپور جواب اهلیان مدرسه کړي دا ستاسو تاریخ دی او دا زه خپل بچو ته وایم دا چې نن بسندونه علي تاسو دا آغا خیستا سلسلة الذهب دا آغا بہترین دا سرو دا زنزیر کڑے دا علمی جہاد دا تحقیقی جہاد دا اسلام دا پارا پا ہر مورچہ کے ہر دم تیار اسیدل او دا اسلام او دا شاعر دا اسلام دا دفاع فرض پورا کول دا مشن با پیش نظر ساتے دا لوے کار ستاسو پا غاڑا باندے نو دا ټول فتنو جواب نظریاتی او فکری دا اهلیان مدرسه ورکړي بیا عسکري فتنه تاتاریان د صلیبیانو په باره کې د باندې تاریخ متفق دی صلیبیان ټول متحده یورپ دا را روان شو بیت المقدس اغسطو قبله اولی اغسطا او حرمین شریفین یې ورانو د خپل زمانی ابرهاو وی چې بیت المقدس با الو او حرمین شریفین با ورانو داغی جواب چاو کو اہلیان مدرسہ د تاتاریانو په باره کې تاریخ وی چې دا د هغه زمانی ایټمی حمله وا نیوکلیر حمله کسی ایټمی حمله چې شي چل بوشي ژوند ختم شي د ژوند نومي سیستیا ختم شي اوبه ختم شي باغونه ختم شي فصلونه ختم شي ساروی ختم شي مرغې ختم شي انسانان ختم شي هر یو سیس ختم شي کورونه بلډینګونه آباده هر څه اوار شي دا نیوکلیر اٹیک حمله تاتاریان دا وخت نیوکلیر اٹیک هغه به ګټي او لوټي سره دښمنی کوله په قراقرم کې داغي مرکزی خار او پاغه کې ګټ او لوټه نه ټول په خیمو کې بوسیده ګټ او لوټه به چې لیدا به واروله ایریگیشن چینل به ختمول نهرونه به ختمول فصلونه به ختمول باغونه به ختمول خارونه به سوزول لایبرری به سوزولي او هر آبادی به اسمه کې سره واروله د سرونو مینارونه به جوړول تاسو ته پته تقریبا 1260 کې د بغداد نه چنگیز خان تیر شوی هلاکو خان تیر شوی
650 سال بعد د بغداد آبادی واپس هغه ځای ته ورسېده چې کله د هلاکو خان د حملې په وخت کې و. 650 سال بعد اندازه تاسو لګوئ دومره لویه تباهي دی کول. هغې ته څوک ودرېدل؟ علما ورته ودرېدل، اهلیان مدرسه ورته ودرېدل. بیا دې سیکانو سره دا نیپولین توپخانه وه، یورپین توپخانه وه ورسره، د نیپولین جرنیلان ورسره. بیا فرنګي ته دې ملکان ته چرچل راغلی او دلته 6 میاشتې جنگ کړی دی. په هغه 6 میاشتو جنگ باندې یو کتاب لیکلی دی. د هغه کتاب نوم دی د سټوري آف د ملکان فیلډ فورس. دا د هغې کتاب نوم دی. په هغه کتاب کې هغه لیکي چې دا پښتانه داسې بېوقوفه خلک دی چې کله په دې باندې سخت راشي او د دې ازادۍ ته خطره شي نو دوی د مولا نه چارچاپېره ودرېږي، د مولا په قیادت کې راپاسي. او مولا ته په خپل کتاب کې چې څومره کنزل کېدی شو بدې ردې ویلی شو او ورته چرچل ویلي میډ ملا، پاگل ملا، وایلنٹ ملا، متشدد ملا، فنټک ملا، جنونی ملا. دا الفاظ هغه د خپل کتاب کې د ملا لپاره استعمال کړي دي. سرتور فقیر هغه جنگ لیډ کړ. نو دا د دشمن دا درد او د دشمن دا غصه او د دشمن دا الفاظ څرګندوي چې مخې ته څوک ولاړ دی. نو دا ستاسو تاریخ دی، دا د طالبانو علوم نبوت تاریخ دی، دا ستاسو د مشرانو تاریخ دی. نو زما په درخواست تاسو ته دی چې دغه خپل تاریخ، دغه روښانه تاریخ دا پیش نظر وساتئ. زه به زیاتې خبرې نه کوم، یو خبره بله کوم. دې وخت کې زمونږ د نجات لار صرف او صرف دا ده چې مونږ 2 کار وکړو. یو د الله کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت سره وابسته شو. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. قرآن و سنت سره وابسته شو، اعتصام بالقرآن و سنت. د الله په کتاب او د پیغمبر په سنت منګولې ولګو، هغې سره وابسته شو، هغې ته ځان وسپارو، هغې ته خپل اجتماعیت وسپارو، هغې ته خپل سماج او خپل ثقافت دا وسپارو او ځان حواله کړو انفرادي او اجتماعي طور د الله کتاب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت. او دویمه دا ده چې په مسلمان ملکونو کې هغه اسلام، په کوم اسلام چې مونږ ایمان راوړی دی، هغه اسلام چې د هغې په باره کې مونږ دا اعلان کوو ان الدین عند الله الاسلام، چې د الله په نس دین دا اسلام دی. او هغه دین اسلام چې د هغې په باره کې مونږ دا اعلان کوو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، چې هغه کامل دی، کامل دی. هغه دین اسلام د قیام او د غلبې کوشش، دا 2 د نجات لارې. د مسلم امت حکمران هغه خلک چې هغه د قرآن و سنت نه باخبره، قرآن و سنت سره وفاداری، د قرآن و سنت علمبرداری او د قرآن و سنت د نفاذ او د قیام د پاره چمتوي. د دې نه بغیر د نجات لار نشته. هر څومره نور کوششونه کوو شي، جدوجہد چې وشي، فایده به نه. لار هم دغه 24% آبادی ده د دنیا په آبادی کې د مسلم امت 1 ارب 70 کروڑ ته ورسېده. 24%، یعنی هر څلورم کس په دنیا کې مسلمان کلمه گو دی. 19% رقبه ده، 19%، یعنی په 100 جریبو ټولو ځمکه کې بالفرض و تقدیر 19 جریبه ځمکه د رسول الله د امت ده. آبادی 24% ده، رقبه 19% ده. الله په دومره کرم کړی چې په دې 19% رقبه کې د 24% آبادی له 70% قدرتي دولت ورکړی. 70% قدرتی دولت. آبادی 24% در دنیا، رقبه 19% در دنیا.
قدرتی دولت والا الله د غرونو په خېټه کې د شګو لاندې د سمندر په ویښ کې او یا فیصد د دنیا یې چې د محتاج نه چاته د چاته لاس نه غوړي کشکول نه ګرځي او بیا الله تعالی د زمکه په مخ کې نولې په مینځ کې نولې دا ابنای هرمز دا گوادر سا مخامخ دا چې کومه د اوبو پټه ده ته ابنای هرمز وي ابنای هرمز نا 17.4 ملین بیرل پیټرول سالانه تیری 17.4 ملین بیرل یو بیرل کی تقریبا 150 لیٹر یو ملین کی 10 لاکھ 17.4 ملین بیرل پیټرول دا دنیا ته دا د ابنای هرمز نه تیریږي او دا د رسول الله د امت ملکیت د دنیا یو لوی تجارت دا په نهر سویس باندې کېږي 17,000 شپس سمندري جهازونه دا سالانه د هغې نه تیریږي دا ډېر لوی خبره ده یعنې د هغې نه چې کوم ټیکس علي راداري علي مصر هغه $5 ارب دی 5 ارب ډالر دا د هغې صرف راداري ده جهازونه دغسې ابنای ملاقه ده 80 لاک فوج دی ورسره بیا وسله ورسره هر قسمه ده د ټوپک او د کارتوس نه تاوای جاس پورې راکټ پورې ټمبم پورې هر قسمه وسله ورسره موجود ده خو بیا د رسول الله امت د درېمې درجې شهریان دي د دنیا په دې کلي کې د هغې معیشت د هغې تعلیم په عالمي سیاست کې د هغې رول په عالمي تجارت کې د هغې رول د هغې حیثیت نشته دی د ځمکې په مخ مظلومه او جنګزده امت دا د رسول الله امت دی د دې هر څه نه باوجود حالانکه دا دومره هر څه دي چې دا هر څه د یو سوپر پاور امت مسلمه لپاره ضروری دي او یو سوپر پاور امت مسلمه پې جوړیږي خو قرآن و سنت سره چې وفاداری نشته نو که دا لارې د سرو جوړ شي دا کورونه د سرو جوړ شي عزت او عظمت او فضیلت ورته نشي ملاوي دي عزت او عظمت او د فضیلت معیار او پیمانه قرآن و سنت دی کني صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین خو ولکه خلقو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصال په وخت کې ولکه خلق داسې چې ایشور سره نو قلت تعداد قلت وسایل قلت افواج قلت اسلحه قلت رزق خو سپر پاور کیسر و کسرا ختم کړل نو پیمانه د اسلام د مسلمان د امامت او د عظمت او د فضیلت قرآن و سنت دی نو یو سیز دا دویم سیز دا عزیزانو چې د مسلم ملکونو کې یو داسې حکمرانان چې هغه د اسلام او د قرآن و سنت وفاداري داسې حکمرانان نه چې هغه د دشمن د ایجنسو چیف ایجنټانی داسې حکمرانان نه چې زموږ د دشمن ایسټ قیمتي اساسي داسې حکمرانان نه چې د هغې کلټیویشن کاشت او تخمریزي په موم کې زموږ دشمن کړي تر څو پورې چې داسې حکمرانانو نه چې هغه د دشمن اساسي د داسې حکمرانانو نه چې د هغې تخمریزي او کاشت دشمن په رسول الله په امت کې کړي د داسې حکمرانانو نه چې د دشمن انټیلیجنس ایجنسی هغې ته خپل ایسټس وایي د هغې نه د رسول الله امت نجات نه مونتی دا امت په حقیقت کې نه ازادي مونتی شي او نه خود مختاری نه په خپلو خپو درېدی شي لہذا د یو اسلامي حکومت لپاره کوشش کول او جدوجهد کول دا فرض عین دي او دا جهاد کبیر دی او دا د رسول الله امت سره د ټولو نه لوی خیر دی په دې زمانه کې دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسلام په مثال دا د محل دی او اسلامی حکومت د دې چوکیدار دی د کم محل چې بنیاد نه رو غورځي او د کم محل چې چوکیدار نه لوټ شي لوټ
نن د رسول الله د امت د دې لوی محل په حقیقت کې څوکیدار نشته، او چې کوم خلک ځان ته څوکیداران وایي هغه څوکیدارانو دا امت لوټ کړی دی، دا امت یې لوټ کړی دی. نورو دا اسلامی حکومت قیام دا د روحانیت خلاف نه دی، دا عین روحانیت دی چې د اسلامی حکومت د قیام لپاره کوشش او جدوجہد وکړي. د رسول الله د امت دا سوچ او دا فکر چې دنیا او دین جدا دي دا به بدلول غواړي. حکومت، سیاست، ریاست او مملکت دنیا دا او دین سره څه تعلق نشته، دا سوچ او فکر باطل دی او دا باطل فکر به بدلول غواړي. تر څو پورې چې د دې باطل فکر اصلاح نه شي، د رسول الله امت د غربت نه، د پسماندګۍ نه، د ذلت نه او د غلامۍ نه نشي راوتی. خیر امت، سپر پاور امت، امام او پیشوا او رهنما امت دا نشي جوړېدی. نو دا د طالبانو علوم نبوت او د علماو او د دینی تنظیماتو دا بنیادی فرض دی چې د رسول الله د امت د دې فکر اصلاح وکړي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د مکې نه مدینې ته هجرت کو، الله په د خپل کتاب دا آیت نازل کړو، وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. دته آیت سلطان وي، اقتدار او حکومت او ریاست او سیاست او مملکت دا که د صالحینو په لاس کې د خیر سرچشمه ده، او دا که د شیطان د ایجنټانو د نفس د بندگانو په لاس کې د انسانیت لپاره تباهی او بربادی یو ډېر لوی بنیاد دی. دا آیت تمکین د حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د پر پیش کی په قرآن پاک کې نازل شوی. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. دا فرائض اربعه 4 نکاتی قرآنی منشور، دا ټول امت مسلمه منشور دی، دا د هر هغه کس منشور دی کم چې په قرآن باندې ایمان لري، چې هغې ته اقتدار ملاو شي، حکومت ملاو شي، ریاست او سیاست او د مملکت په چابیانو د هغې تسلط شي، هغې به انسانان خپل رب سره تعلق جوړوي. نظام صلات خپل رب طرف ته به بوځي، خپل خالق طرف ته به بوځي. نظام زکات حلال معیشت نظام به ورکوي خلکو ته، د جوارۍ نه، د سود نه، د حرامو ذرایعو د خرچ او د آمدن نه انساني سماج او معاشره به بچ کوي. د معروف حکم، د نیکۍ او نظام به، د ریاست او د سیاست طاقت او مشینری به د انسانانو اخلاق او کردار او د عقیدې د تحفظ دپاره استعمالیږي، نه که د اخلاق او د کردار او د عقیدې د بربادۍ دپاره. او برایه منې کول دا به د هغه ریاست په اهمو کارونو کې، په بنیادي کارونو کې یو کار، اخلاق بچ کی، کردار بچ کی، عقیده بچ کی، سماج او معاشره بچ کی. نو دا قرآنی منشور دا قرآن موږ ته راکړی دی، هر مؤمن ته، هر مسلمان ته یې ورکړی دی. لہذا د دې لپاره کوشش کول او جدوجہد کول دا زموږ د ټولو ضرورت دی. دا دوه څیزونه کوشي، عوام او حکمران قرآن و سنت ته ځان وسپاري، او د رسول الله په امت کې مخلصه حکمرانان، صالح حکمرانان، قرآن و سنت سره وفاداران حکمران او قیادت راشي. رسول الله امت ته د هیڅ ضرورت نشته، 15 کالو کې به دا امت په خپلو خپو ولاړي. دا به امام او دا به حکمران او دا به مقتدر، دا به یو رهنما قوتي، او دا کشمیر او دا فلسطین او دا عراقان او دا برما او دا شام او دا لیبیا، دا افغانستان، دا ظلم دا به ختم شي. دا بدترین استحصال چې د انسانیت د یورپي او مغربي قوتونو په لاسه کېږي، انسانیت پر دغه استحصال نه، د دغه ظلم نه نجات مومي. نو د دې دپاره کوشش کول دا جهاد کبیر دی، جهاد فی سبیل الله دی، او دا فرض عین دی، او دا زموږ د ایمان او د اسلام تقاضا ده. آخري خبره دا کوم چې موږ په دې وطن کې اوسو، نو په دې وطن کې زموږ دا بنیادی ذمہ داری ده چې د اسلام او د شاعر اسلام دفاع وکړو. یورپی یونین
قرارداد پاس کړی او د پاکستان د پاره دا لازم کړی دي چې پاکستان ته به جی ایس پی پلس جنرل سکیم اف پریفرنس دا تجارتی مراعات دي پاکستان نه چې کوم سیزونه ایکسپورټ کیږي گارمنټس دي کپړې دي یا نور سیزونه دي پاغي باندې خصوصي مراعات ورکړي او ټیکسونه په کمی نو هغه منافع زیاته کوي نو دې ته وایي جی ایس پی پلس جنرل سکیم اف پریفرنس دا جی ایس پی پلس یورپ چې موږ ته کوم مراعات تجارتي راکړي د یورپ یونین داغي پارلیمنت د یورپی یونین پارلیمنت دا قرارداد پاس کړی دی چې دا تجارتي مراعات دي مشروط کې شي دا د غیر مشروط نه دا د مشروط کړی شي سسي سره لومبه سیس قادیانانو ته به د خپل مذهب اجازت ورکوي قادیانانو ته به د خپل عبادت خانه جوړولو اجازت ورکوي نمبر 1 نمبر 2 د ناموس رسالت د تحفظ قوانین 295 بی او سی دا بقول د یورپی یونین ڈسکریمنیٹیو لا دی امتیازی قوانین دی بین الاقوامی معیار خلاف دی لہذا 295 بی او سی دے کے بترامیم کا نمبر 3 فورسڈ کنورژن با ریاست پخپل لاس منی کئی فورسڈ کنورژن جبری تبدیلی مذہب جبری تبدیل مذہب دا پا پاکستان کی نشتا او دا پا اسلام کی نشتا لا اکراہ فی الدین اسلام دا تصدیق قلب نم دے خودی جبری تبدیلی مذہب دیتا ہوئی جی او سڑے پخپل خوخ مسلمان کی گی غیر مسلمہ نوی دی غیر مسلمہ تب دا سے رکاوٹونا او خراندان اچے قانونی طور باندے چی دے مسلمان نشی او کدا کارنے کے ندری مطلب دار ہے دا جبری تبدیل مذہب نو دا خلق چې مسلمانان کیږي په پاکستان کې دا منی کې او څلورمه خبره دار دوه کسان یو شفقت ایمانوئل دی او بل شگفتا کوثر دی شفقت ایمانوئل او شگفتا کوثر په دې دواړو باندې توهین رسالت ثابت شوی دی او عدالت عالیه ورته سزای موت او رولی ده ویدا دوانه با اکثر رها کې لکه څنګه مو چې آسیا رها کړي دا باقاعده نمونه ردی لیکلي دي یورپی یونین د پوره بر اعظم یورپ داغي تنظیم دی او هغه دومره په سر باندې پیټه پروت دی چې د پاکستان په جیل کې یو خزه او یو سړی داغي ذکر او نوم هغه په خپل قرارداد کې کوي نورو تاسو به بیدار ہو سے تاسو به ویښ ہو سے دا اسلام او شاعر اسلام د دې دفاع لپاره به چمتو سے بغیر د دینه لکی نو دا به زما درخواست ان شاء الله مخکم مغربي قوتونه ناکام شوي وسم مغربي قوتونه کوشش کوي ان شاء الله ناکام کیږي عقیدہ ختم نبوت باندې د پاکستان قوم حکمرانان کار څنګه دي د پاکستان قوم به اس کمپرومایز نه کوي او د عقیدہ ختم نبوت د دفاع لپاره به هر قسمه قربانی ان شاء الله ورکوي دغه سي ناموس رسالت زموږ خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره 295 بی او سی د ناموس رسالت قوانین دا زمون خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او انبیاء کرام سره د مینې محبت او د عشق اظهار دی دا زمون د ایمان او د اسلام تقاضا ده د ناموس رسالت قوانین به د پاکستان د قوانین په کتابونو کې موجودي ان شاء الله د دنیا یو قوت او طاقت نشي درکولای او ورونو قادیانان دا غدار اسلام دی غدار اسلام دی قادیانان غدار اسلام دی او د پاکستان دستور په 1974 کې تاریخي فیصله کړی دا ان شاء الله قادیانان په پاکستان کې دغه سي کافری او دغه سي غیر مسلمي او دغه سي د اسلام غداران شمار کیږي ورونو د دې لپاره بیدارو سه ویخو سه او د چا چې کم محاذ دی د طالب علمانو خپل محاذ دی د علماو خپل محاذ دی د سیاستدانانو خپل محاذ دی د عوام خپل محاذ دی خپل مورچه ده هر یو امتی د ایمان او د اسلام په تقاضا باندې په خپل مورچه باندې
د یو سیاستدان په پارلیمنت کې، یو عالم په محراب او په منبر او د تحقیق او د علم په میدان کې، یو عام پاکستانی هغه په سماج کې او په معاشره کې د آگاهۍ او د خپل تعاون او د کومک په میدان کې دا خپل کردار ادا کی، الله ته به موږ سرخرو او د اسلام او د شاعر اسلام دا جنگ په دې کې به خو بهترین کردار ادا کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.